وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د ملګري پوښتنه کړې ده، زنانه قسم خوړلی چې زه به دکان ته نه داخلېږم. نو اوس دا دکان ته لاړه او د بهر نه سودا کوي. نو حانثه شو که حانثه نه شوه. نو داسې ځان له دوکه ورکول دي. زنانه چې کوم قسم خوړلی دکان ته به نه داخلېږم، د عرف په لحاظ سره دا حانثه کېږي. او اگر که دا دکان ته داخله شوي نه وي، ځکه مقصود په دې کې دکان ته تګ دی، نو که ور داخله شي او که داخله نه شي، ځکه دا کوم عرف چې دی قسم خوړلی دی، یا به د خاوند ورته غوسه شوی په هغې خاطر باندې به قسم خوړلی چې بیا به آینده زه دکان ته نه داخلېږم، یا به بلې د وجې نه، ځکه دکان د ابادۍ سره به د هغې نفرت نه وي، بلکې مقصود یې دا دی چې یاره زه به بازار ته نه ځم او برای راست به د سړو نه د دکان نه سودا نه کومه. د عرف په لحاظ سره او مبنا د قسمونو چې کوم دی هغه په عرف باندې ده. اطلاق یې په عرف باندې کېږي، دا ځان له دوکه ورکوي او ځان خلاصوي د قسم نه. ولهذا قسم کې دا حانثه ده او کفاره یې دا ورکړي. جزاک الله خیرا، احسن الجزا.